دا دې میاشت کې یو ډېر عظیم ظلم شوی دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نسی سره چې د هغه نوم حضرت حسین رضی الله تعالی عنه د پیغمبر علیه السلام ډېر محبوب بچی وه داسې ښکلې بچی د حضور پاک او داسې نیازبین بچی چې زما په ښکلي پیغمبر ډېر ګران نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه حدیث هغه الفاظ درته ووایم یو بیبي راله رسول الله صلی الله علیه وسلم له او پیغمبر علیه السلام ته وی صاحب یو خوب مې ولیده او ډېر خطرناک خوب مې ولید وی ستا د وجود نه مې یو غوښه راپرې کړه او زما په خپل غېږ کې ځولی کې واچو نو حضور پاک ورته فرمایي رأیت خیرا وی تا خو ښایسته خوب لیدلی دی انشاءالله او بیا څه وایي تلد فاطمة انشاءالله غلاما یکونو فی حجرک وی د فاطمې به بچی کیږي او ته به د دیتوب خدمت کې ستا غېږ کې به راغورځېږي دا خو ښکلی خوب دی نو فولدت فاطمة الحسین فکان فی حجری کما قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اقصې د فاطمې بچی شو حسین نو زه د هغه دایتوب خدمت مې کو نو ما راواغش په خپل غېږ کې مې کېنو تاسو دا اندازه ولګوئ چې حضرت حسین څوک شو د پیغمبر مبارک د لور بچی هغه بچی چې دا بیبي خوب اینی وی ستا د غوښې ټوکړه زما غېږ کې را پرېوته دا حسین د رسول الله مبارک د غوښې ټوکړه شوه حدیث رسول الله مبارک نو یو ځل دخلت یوما دا ټکې واورئ علی رسول الله صلی الله علیه وسلم و یو ځل په حضور پاک وردننه شوم فوضعته فی حجره نو ما هغه ماشوم راواغېسته او د رسول الله مبارک غېږ کې مې کېنه دا حسین ثم كانت مني التفاتة وی داسې اخوا مې وکتل وی چې بیا مې حضور پاک ته وکتل فاذا عینا رسول الله صلی الله علیه وسلم تحریقان الدموع وی چې مې پیغمبر مبارک ته وکتل حسین په غېږ کې ناست او د سترګو نه اوښکې بهېدل زارو قطار رو رها تھا د سترګو نه اوښکې روانې دي د حضور پاک مبارک قالت دا بیبي وی فقلت یا نبی الله بأبي انت و امي ما لك مور و پلار مې درنه قربان سو شو څه چلو شو ما خو د لنوسې راوس حسین او غېږ کې مې درته کېنو دا خو د خوشحالۍ خبره ده ستا خوښ نوسې دی غېږ کې مې کېنو نو څو شو چې دا ته جاړه د اوښکو نه دی یو شان اوبه را روانې دي الله اکبر الله اکبر وی حضور پاک فرمایل چې اتانی جبریل علیه السلام فاخبرني ان امتی ستقتل ابني هذا وستا امت بستا دا بچی وجنی ستا امت بستا دا بچی وجنی فقلت هذا دا بچی دا زما خوښ بچی دا زما نیازبین بچی دا زما ګران بچی هذا استفهام دیکھ دا فیدی دی دا نیازبین دا ګران دا محبوب دا خشته بچی چې ما غېږ کې دی به زما امت وجنی وینا واتانی بتربه من تربته حمراء وی تا ته خیب جبریل لاړ او سره خوره راوړوي دا هغه خوره ده چې کوم ځای بستا دا بچی وجلی کې امت به وجه هغه سیو شو زما هغه سیو شوله په دغه ورځ د عاشورې پر ورځ د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه نیازبین بچی چې په غېږ کې به کېنه حضور پاک یو ځل دقسې په منبر باندې ناست دغسې په منبر حضور پاک ناست او دا بیبي څوک وه چې دا خوب یې لیدلی دی دا هم درته ویم د دې نوم فضل بنت حارث حارث د رسول الله مبارک ترو د رسول الله مبارک دا ام الفضل تیر وته ام الفضل بنت الحارث د حضرت عباس بیبي وه
د حضرت عباس رضی الله تعالی د حضرت میمونه خور د حضور پاک خینه و. دا د پیغمبر بچي کم بچي د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا بچي چې دا نیازبین چې رسول الله مبارک یو ځل په منبر ناست تقریر کوي او دې کې دا حسن او حسین دواړه را روان دي او تیندکونه خوري کله ودرېږي او کله پریوزي د هغې هم د خپل بابا سره ډېره زیاته مینه وه. نو چې کوم ماشوم په منډه را رواني او نیکه سره مینه نو درس خوري چې زر و رسم زر خو نه چې راتلی جومات کې را روان دي او درزونه خوري یو درز بل درز بل درز. الله اکبر د دواړو جهان مبارک سردار تقریر پرېښود او د منبر نه کوشو او دواړه روچت کړ یوې په دې رون کېنو بلې په دې رون کېنو او فرمایي وی صدق الله زما رب رښتیا ویلي دي انما اموالکم و اولادکم فتنه ستاسو مالونه او ستاسو بچي غټه ازمایش وی دا دواړه بچي مې ولیدل چې درزونه یې غوښتل مال راتل وی ټینګ نشم نو ورپاسېدم روچت نه کړ او په غېږ کې مې کېن تقریر یې ورته پرېښود. دا یو ازمایش شو چې ما خطبه پرېښود او دا مې کېنو. څومره ګران څومره د پیغمبر خوښ او څومره د رسول الله صلی الله علیه وسلم مینه. او یو حدیث ته بل ویم چې تاسو ور باندې لګ تاسو ته پته ولګي. عقبه ابن حارث وی حضرت عقبه وصلى ابو بكر العصر حضرت ابو بكر صدیق ته دیگر منځ ثم خرج يمشي ومعه علي ما ذكر منذ بار روت علي رضي الله عنه وسلم فرأى الحسن يلعب مع الصبيان. دا بل مشرور حضرت حسن دا ماشومان سره لوبې کول لوبې ماشوم کنه فحمله على عاتقه حضرت ابوبکر روچت کو پوګه کېل او سوي بأبي زما دې د پلار پر رب قسمی شبيه بالنبي صلى الله عليه وسلم ليس بشبيه بعلي قسم په خدای چې دا د پیغمبر سره په شکل کې یو شان دی د علي په شان نه دی. علي خندل او بل حدیث کې سره دی وی حسن نیمه بره سکه د پیغمبر سره یو شانو مشابه او حسین لاندې د پیغمبر سره یو شانو. د حضرت پیغمبر مبارک سترګې او پوز او خلو شونډه او د حسن یو شان دی او د رسول الله مبارک کونډه او په او چالو ګرځیدل او د حضرت حسین یو شان. یعنی د پیغمبر مبارک وجود او دا وجود حسن الله په حسن او په حسین تقسیم کړي. حضرت ابن عباس رضی الله عنه وی اسه دي دوړو وسو فضیلت درته وي کې تاسو ته پته ولګي چې امت سونه ظلم کړي څومره زیاتې کړي دي. کان رسول الله صلی الله علیه وسلم حامل الحسن بن علي على عاتقه دا نو سي په وګدل تکینول هغه مبارک اوګه چې دا قیمت نشتا هغه برکتی وګه چې دا قیمت نشتا او د خپل مسیح حسن پاغه وګه باندې کینول دي. نو یو سړی په لار روانو نو د ماشوم ته وی نعم المرکب یا غلام الکا نعم المرکب رکبتا نعم المرکب رکبتا یا غلام بچي په ډېر عجیب سورلی رسول الله لکه مرکب سورلی دې ډېر اعلی ډېر قیمتي ډېر مزیدار. رسول الله مبارک سو فرمایل اوهو قال النبي صلى الله عليه وسلم ونعم الراكب هو سورلی ډېر مزیدار د سورلی زم او شاه سوار ډېر مزیدار. حضرت حسن دا بچیم چا پرې نه د یو ظالما یو خزو لمسول او زهر وته په ډوډۍ کې واچول او شهید شو. او دا د علي رضی الله عنه قول په ترمذی کې دی چې د نیمه نه بره
زما بچی حسن د رسول الله په شان دیو د نیمه لاندې زما بچی حسین د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان دیو په ترمذی کې راځي حضرت انس وای سئل رسول الله صلی الله علیه وسلم ایو اهل بیتک احب الیک د کور په خاوندانو کې د سوق وخت قال الحسن والحسين حسن وحسين مخوخ خدای نو سونه مینه نو چې د دواړو جهانو سردار به فاطمه کړه لاړ نو وی ادعو لی ابنیا مال بچی را غواړه شاو خپل ځامنې نو کنه ادعو لی ابنیا زما بچی را غواړه نو غیبه ولا راوستل نو فیشمهما ویزمهما الیه نو ځان ته به را پیوسکل دی سینې پورې جوخ به کړل او بویول به لکه سړی چې ګل بویي هما ریحانتای من الدنیا دا زما په دنیا کې خوشبوئی ده کشمالو میرے کشمالو چې څنګه بنده بوئیں بوئم با ځان ته به یو ځای کل دي سینې پورې جوخ دا مینه ده دا محبت ته او دواړه به بوئیں کړل بوئیں لیکن زمارو د رسول الله مبارک امت دا پرې نه خو دیم شهیدان کړل حضرت سلمہ سوئی رضی اللہ تعالی عنہ قالت دخلت على ام سلمة ام سلمة ام المؤمنين دا باغي ور داخل شما وهي تبكي جاري ام سلمة جاري ما ورتوي فقلت ما يبكيك سشد جاري ولي جاري قالت ام سلمة دا مسلمانان مور ام المؤمنين فرمائی رأيت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم تعنی فی المنام حضور پاک میں خوب کیوں لیدا حضور پاک میں خوب کیوں لیدا وعلى رأسه ولحيته التراب پسرو گرے دا خورو ڈکاو د دواړو جهانو سردار میں په خوب کې ولیدا وعلى رأسه ولحيته التراب ګره مبارکم د خور ډک ده او سر مبارکم د خور ډک دی نو ما وتوی مالک یا رسول الله دا الله رسول سچل شوی دی پریشان په سر او په ګره دی دوړي الوتی دی خور الوتی دی وی فرمایل قال شهدت قتل الحسين آنفا اسر علم حسین شهید شد آغا میدان نرالم د خپل بچی شهادت میں پد خپل سترگو اولید اے چې زما امت زما بچی مړ کړ څومره ظلم وشو هغه ماشوم بچی سره چې رسول الله مبارک په پسینې پوری نه و او رسول الله مبارک په بویا او رسول الله مبارک پدی رونی خوت او رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائی حضرت اسامہ بن زید وی ترکت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلت فی بعض الحاجت ویساجت نو دشبی حضور پاک لورا فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو مشتمل على شیء وی حضور پاک روتو صادر پسخور کڑے غیق کے سشیوخ پٹ صادر ولا ادری ما ہوا وی ما تپتا نو چدا سدی فلما فرقت من حاجتی جما پل ضرورت پورکا ما هذا الذي انت مشتمل علیہ تا اللہ رسول صادر کے سپٹ کردے صادر دے پچا خور کردے دے فکشفہو صادر لرکا فاذا الحسن والحسین علی ورکے نو داب دوار ما شمان پغیق کے کینو لے حسن و حسین فنیمش پکے صادر پہ خور کڑو او بیا سفرمائی رسول اللہ مبارک وی ہازان ابنایا و ابنتا ابنتی دا میں بچی دی او دلور بچی میں دی اللہم انی احبہما یا اللہ زما دا دوار دیر خواخ دی و احبہما تو سر منو کے و احب ما یحبہما او جدی سر سوک منہ کئی خدا تاوی سر منو لیکن منہ و سروشو کا ظلم ور سروشو ظلم اغا بچی کہ رسول اللہ مبارک فرمائی الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ دا جنت دا زوانان و سرداران بھئی
او رسول الله مبارک فرمائی دا ترمذی حدیث تے قال لعلی وفاطمة والحسن والحسین علی و فاطمہ و حسن و حسین انا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم چی دی سر چا جوڑی دا دوی سر سوک من کئی زما و سر جوڑا دا او چی دی سر سوک جنگ کئی غسر بزد جنگ کو سمرا ظلمش دوی سر لیکن دے کوفیانو ظالمانو شہید کرو دے کوفیانو ظالمانو شہید کرو یو ذل رسول اللہ مبارک دا حضرت فاطمی دا کور مخیطا تا حضرت ابو حریرہ وی نوی التوی اسملوکا اگر وانکارشتا ما شم دیکھر روان خوش تبینا وی یعنی حسن دلک سات پس رامن ڈکڑی نو رسول اللہ مبارک تا ورطر غاڑا وطا یا اللہ زما دا سرمینہ دا خدایا یہ سوک دا سرمینہ کئی نو تم ور سرمینہ کوا حضرت بر ابن عازب وی کہ رسول اللہ مبارک کو گکڑو او دعائے اکڑا اللہم انی احبه فاحبه خدای دسر زمامین دا تور سرمیناو کے او عائشہ بی فرمائی وی خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم غداتا یوسار وعلیہ مرتن یو من شعر اسود شڑیو دا ویختو شڑی چی پخواب خلقو جمع کے چولا اغوا راغی حسن ابن علی داخل کی بیا حسین راغی شڑے کی داخل کا بیا فاطمہ رالا اغیم شڑے کی داخل اکلا بیا علی راغی شڑے پا اغم خور اکلا اور بیا سوئی انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا یو دعا دا خدا مو پاک کا اللہ تاسو پاک کڑی ہے دا دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورطوکلا لیکن زمارونو دا غچی دے دا بچی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو بل حدیث کی راضی حضرت حذیفہ وی حضور پاک لورلم کنا وی ساجت میں وہ پورا کر وی بیا سادر چولے پچھا باندے وی میں چیدہ سدی وی حسن و حسین دی نو دے وقت کتاولی را استی دی وی ماتا وی حضور پاک چی او فرشتر آلا اور پڑون بیزا زمکتا را ردینا مخی زمکتا نور آگا ملک لم ينزل الارض قط قبل هذه الليلة استأذن ربه دا خدای نے اجازت غوښتل مکه ته زمال اجازت راکا او زم چې پر رسول الله مبارک سلام واچو یو خوش خبری ورکړه فرشتہ له په سلام واچو خوش خبری د سره کړه چې فاطمه به د جنتیانو د خزو سرداري او حسن او حسین به د جنتیانو د ځوانانو سردار زمارونو دا هم ورکنه دام شوی دي لیکن ظلم سو شو ظلم دو شو چه دا حضرت انس سوئی دا دا کوفی خلقو غفت چرازا دا یزید پا مقابلہ امدغی دا کوفی خلقو شہید کا بہسی کسانو بہسی پا بہسی کسانو کے دعاو یا کسان شہیدان دعاو یا کسان کہ اگر کہ اہل بیت در رسول اللہ مبارک تقریباً سے یہ ویشتو او باقی دون صحابہ کرام نو سارے تے پریک یا خدا یا دا چانا دا پیغمبر دا غنیاز بن وسیل دا کوفی گورنر عبیداللہ بن زیاد دے غصر یو نو آغیر تے اغتے لکسنگ کے سوک چاہتے یو تحفہ ڈالے پیش گئی نو عبیداللہ ابن زیاد تے دا رسول اللہ مبارک دنوسی سر پکاسا کے پیش کرو حضرت انس وی قال اتا عبید اللہ ابن زیاد برأس کتیا عبید اللہ ابن زیاد برأس الحسین فجعل في تست فجعل ينكت وقال في حسنه شين قال انس وقلت والله انه كان اشبههم برسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية فقلت أما إنه كان من أشبههم برسول الله حسن صحیح روایت تے عبیداللہ ابن زیاد تے پکا سکے دا حضرت حسین سر پیش کر مجھے پیشے کا نو سر یو ڈکیو
یو چوکه وه په هغه چوکې د حضرت حسین دا پوزه داسې وه وی خلک وی دا څنګه ښکلی دام د جنت تمه کوي دام ځان ته مسلمان وی دی بم د قیامت پر ورځ د مبارک پیغمبر مخې ته ودرېږي چې د حضور پاک نسې وی نیازبین چوکه ورسره ده او د پیغمبر د حضرت حسین دا پوزه پې وی وی تا خلک وی دا ښکلی دی حضرت انس وی ما له غصه راله ما وی لرې که چوکه ظالمه زما د قسم د الله په ذاتي چې ما رسول الله مبارک لېږلی چې دا پوزه یې ښکل کړې ده دا ظلم وشو د پیغمبر مبارک د نوسي سره حضرت حسین او ممره وغوښته او مې شهید کړ او ورته وایي د یزید بادشاهي به منې نه د یزید بادشاهي ناحقه ناجایزه ولې ومنه تاسو را استرا غوښتم ولې مرګ له یې راوغوښت او په بې دردۍ یې شهید کړ زه افسوس کوم د مارونو حضرت عثمان دې خلکو شهید نه کړ چا شهید کړ چې ځان ته مسلمانان حضرت عمر یې شهید نه کړ حضرت علي شهید نه کړ حضرت حسن یې شهید نه کړ زم دا څومره علما دي خلکو شهیدان لګیا دي خطرې د دنیا غټ غټ علما شهیدان کړل نو زم کې دا ما اساس لکه را دي چې دا دومره غټ علما دي لا چې الله څنګه ور دي سپینګرو علما لره چې الله څنګه ور دي دا په یو د کم را غورځيږي بیا هم حضرت حسین له لاس څنګه ور د پیغمبر نیازبین بچی له لاس څنګه ورته اکم لاسو چې په غشي په د غزار کو په د ګورګړو یې وشته اس کم لاسو چې د رسول الله مبارک د نیازبین بچی نه سر پرې کاو اکم بدبخت چې بیا گورنر له په توفه کې پیش کړي سر اکم بدبخت چې کاسه کې چې گورنر ته پیش کړي هغه گورنر کم بدبخت چې پچوکا ولا پوزو او الله غسر سوکل مشکات کې راځي او اقبان د خدای مسلمانان مسلط کړولې مردار کړل او دغه سرونه د دمشق جامع مسجد نه بار پراتو او اذا چې ورلما نو وی خلق به قد جاءت راغله مې چې دا څه دی وی چې سر موچت کړ یو مارو حیما اراغه او د دې عبید الله ابن زیاد د گورنر چاته چې د پیغمبر د نوسې په کاسه کې سر پېښ شو د پسویمو کې باغمار نه و غیب بشو بیا به تی وتلا بیا به مار راغی په دې سرونو د سرونو شیندلې پراتور دي ظالمان بیا به مار راغی په دې سرونو بغردید او نور سرونه به پرې خو دلو د دې گورنر عبید الله ابن زیاد په مکه باندې نوت او غیب بشو بیا بر هغه صدا ول خدای په دنیا کې ورکړه خدای وتو خپل خلق ته چې په داس پیمه ده د حضرت حسین پوز له غزار ورکړي د مرګ نه پس سر ته پرې کړي دي سر به پرې کېږي پرېشت او د پوز له غزار ورکړي دي پوزه کې سپېمه کې به مار نه نوځي او ټکونه وو ظالم خدای نه پرې ظالم خدای مردار دی هغه د کوفی خلکو باندې تردنه پورې عذابونه زیره یو عذاب نه پاتې ولا خبره چې د پیغمبر موسی څوک شهید کی هغه معصوم بچي تاسو ولا خبره نو دیر ورځ باندې دا لوی د کائناتو کې د ظلم نه لوی ظلم په دیر ورځ باندې شي زیاتې شوی ډېر ظلم شوی تمارونو